شیخ القرآن والحدیث استاد العلماء حضرت مولانا محمد قاسم صاحب یو بیان کې فرمایل چې زما په نسبت باندې د پاکستان قوم چې نن په ښکته روان دی د دې غټه وجه دا ده چې نن سبا خلک علماو ته سپک ګوري، د علماو غیبت کوي او د علماو چې کوم دی مخالفت کوي. او دویمه خبره وکړه چې الله رب العزت د دوو کسانو باره کې د جنگ اعلان کړی دی. یو هغه کس کم کس چې سود کوي او دویم هغه کس کم کس چې علماو ته سپک ګوري، د علماو غیبت کوي یا د علماو مخالفت کوي. نور چې کوم دی د شیخ صاحب نه دا بیان تاسو را سره واورئ چې کوم قوم الله دشمنی ته بڑی ہوئی نا بخوا د ورځ بیا مومي. نن که د ملک حالات خراب دي ظاهري وجوهات نه خو څوک انکار نشي کولی، ظاهري به هم څه وجې او زما نظر کې ډېر وخت نه په دې باندې فکر دی چې نن د علماو سره دشمن دا زه نه وایم چې ټول خلک کوي، ټول خلک ښه خلک شته، نیکان خلک شته، دینداره خلک شته، علماو سره مینې والا قدر والا خلک شته. خپل بچي علماو ته کښېنوي، خپل بچی علماو ته راولي، دین ته راولي. ښه خلک ډېر دي خو تر لږ خلکو د وجې نه نقصان چې کوم دی روان دی. دو سیزونو باندې الله ډېر خفه کېږي او الله وایي زه سره جنګ کوم. یو سودخور ته الله وایي سودخوره که ته سود نه پرېږدې نو زما جنګ ته تیار شه، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الله وایي زما جنګ ته تیار شه. او دویم عالم سره دشمنی کوونکي، د غیبت کوونکي، د هغه پروپیګنډې کوونکي په شریعت مطهره کې ټول چې ولټې نو دا دوه خبرې پکې راځي. دې باندې الله د خپل دشمنۍ اعلان کړی دی. عالم سره دشمنی کوي، دین سره. بخاری شریف کې دویم جلد کې حدیث قدسی مبارک ذکر دی، من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب. څوک چې زما ولی او عالم سره دشمنی کوي زما ورته جنګ اعلان دی، زه سره چې کوم جنګ کوم. خطیب بغدادي رحمه الله فرمایلی دي چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، امام شافعی رحمت الله علیه فرمایلی دي که عالم ولی نشي نو په مقدس مکه بل ولی نشته. لہذا دې سره دشمنی کول. نن موږ خلک داسې وایو چې الله وایي چې زه تاسو سره جنګ کوم چې څوک زما د عالم سره دشمنی کوي او څوک پروپیګنډې کوي، څوک غیبتونه کوي. نه موږ وایي خیر دی موږ تا سره جنګ کوو، ای الله پاکه موږ به پروپیګنډې کوو که نه، موږ به چې کوم دی غیبتونه کوو د هغې، موږ به دشمنۍ کوو، موږ به د هغې بې عزتۍ کوو. نه الله وایي زه سره دشمني کوم او موږ ورته وایي چې بس زه ټیک ته نه وم. موږ سره نن کوشش د خلکو دا دی چې علماو او عوام مس کې یو بل نه لرېوالی راولي، نفرت پیدا کړي، بدګمانۍ پیدا کړي، غلط فهمۍ پیدا کړي، پروپیګنډې علماو پسې غیبتونه یي او دارنګې یو خبره بل خبره دروغ جوړوي او په دې څیزونو کې کوم دی ورکوي. یو